د انسانانو په عبس کې هغه فضیلت هغه په تقوا باندې نشي فضیلت هغه په خاندانونو باندې دي. خاندانونه دا صرف او صرف هغه د پیژندګلو یو ذریعه ده، دا د فخر ذریعه چې دی هغه نبي علیه السلام او الله پاک هغه درکړي. دې باره کې هغه د آیات هغه نازل شوی دی. شان نزول د دې آیات هغه ذکر کوي. امام بغوی رحمه الله فرمایي انه قال مقاتل لما كان يوم کله چې د فتح مکې ورځ راغله، یعنی مکه فتح شوه، امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال، نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ ته حکم وکړو حتى اتى على ظهر الكعبه واذن. نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ ته حکم وکړو چې د کعبه چت وخت او اذان وکړي. بلال رضی اللہ عنہ د کعبه چت وخت او اذان شروع. نو کله چې اذان وکړو نو عباد بن حسین د سوې دوی الحمد لله الذي قبض ابي د الله پاک د بار ټول تعریفونه دي چې زما پلار چې نه هغه شکر دې زما پلار هغه وفات شوی دی حتی تر دې لم يرى هذا اليوم چې دا ورځ خلک زما پلار وفات شوی دی دې ورځ دې او اشاره د بلال زیارت او اذان او حارث بن هشام سوي اما وجد محمد غير هذا القراب الاسود مؤذنا. آیا نبی علیہ السلام ته د دې تور کارونه علاوه بل څه مؤذن ملاوي چې بل چې اذان کړی. او سهيل بن عمرو يريد الله شيئا کچره الله پاک انسان مختلف ځای بدل کړو دا بدل کړو بلال زیارت. او ابو سفیان سوي دوی اني لا اقول شيئا اخاف ان يخبر به. سنه باندې کې دې شي چې نبی رسول الله خبر ورکړي چې دې په اړه کې زم دې باندې کې سره فاتاو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام راغی فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی رسول الله ته خبر ورکړو بما قالوا سجد خلق ویلو دا خبره نبی رسول الله ته اور کو چولہے کی بلند کی سے خبر ہے. فدعاهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جدا سے خبر ولی کړي وسالهم عما قالوا يقول تقصوا جدا سے خبر کړي فقروا امر اقرار او دا خبر کړي. فانزل الله تعالی لما تعالى نصيب يا ايها الناس اے خلق انا خلقناكم من ذكر وانثى. موږ تاسو د یو مذکر او مؤنث نه پیدا کړی چې هغه مذکر آدم علیه السلام، مؤنث حضرت حوا علیه السلام. د دې نه تاسو ټول پیدا کړی نو تاسو ټول اصل چې نه هغه یو مور او یو پلار هغه تاسو وجودي وجاء من اخر پس کله بیا خلک ګڼ شو نو د ګڼوالي د وجې چې نه هغه بیا قبيله ډېرې جماعتونه خاندانونه نسبونه هغه مقرر شو چې پیژندلو هغه آسان شي. وجعلناكم امه تاسو وګرځول شعوبا ډلې وقبائل او قبيله لتعارفوا لپاره دې چې تاسو یو بل پیژنئ. د پیژندلو لپاره به تاسو کې قبایل پیدا کړل، ډلې مې پیدا کړې، جماعتونه مې پیدا کړل. دا وی زړه لپاره د پیژندلو هر کله چې دا قبيله او غیره دا د پیژندلو لپاره دي نو عزت پس ملایي. او ان اکرمکم بیشک عزتمن پتاسو عند الله تعالی پاک په نسبت دي اتقاکم تقوادار سوچ چې الله نه یریږي پس لګي دا الله یره موجود دي تقوادار کس دا د الله په نسبت دي له ورکس. ان الله بیشک الله پاک علیم او خبیر خبردار دی. نو اصل څه نه هغه تقوا ده. قتاده رحمه الله فرمایي د دې آیت مبارکه چې د ټول نه لوی عزت هغه تقوا ده او د ټول نه لوی ذلت
هغه ګناه دی. او بل روایت کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د خلکو په نسبت باندې د عزت سیس هغه مال دی او د الله پاک په نسبت باندې د عزت سیس هغه تقوا ده، د الله نه یره ده. او ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم طاف يوم الفتح نبی علیہ السلام دا فتح مکی په ورځ باندې بیت الله شریف طواف وکړ على راحلته فسورلی ناس او نبی علیہ السلام طواف وکړ يستلم الاركان بمهجنه. نبی علیہ السلام چې استلام کول په خپل امسا باندې هغه اشاره کوله کوم چې اجازه ده هغه خلک استلام کې لاس چوي. فلما خرج لم يجد مناحا. کله چې نبی علیہ السلام دا طواف د زین راوړل نو بهر د سورلی د ودرولو زی بیان وکړو غنو. فنزل على ايدي الرجال الخلق بلاسون باندې نبی علیہ السلام راکوشل کو بلاسون او نبی علیہ السلام کتر راوشو د سورلی. ثم قام بیا نبی علیہ السلام ودرېدو فخطب بهم خلق ته خطبه وکړه خطاب وکړو فحمد الله واثنى عليه الله پاک حمد ثنا بیان کړه وقال نبی علیہ السلام یو فرمایل الحمد لله ټول تعریفونه هغه ذات لره دي الذي هغه ذات اذهب عنكم عیبه الجاهلیه چې هغه ذات ستاسو د جاهلیت هغه عیبونه هغه ختم کړل وتکبرها او دا جاهلیت هغه تکبر هغه ستاسو نه ختم. الناس رجلان خلق په دوه قسمه باندې نبی علیہ السلام دغه وخت فرمایي یو بر تقی کریم علی الله یو هغه کس چې هغه تقوادار دی نیکی کوونکی دی الله په نسبت عزتمن کس دی. وفاجر او بل ګناهګار کس دی شقی بدبخت دی خیر علی الله د الله په نسبت سپک دی بیکار انسان دی. دوه قسمه خلق په دوه قسمه باندې دي یو هغه چې هغه عزتمن خلق دی هغه خلق چې هغه تقوادار دي بل هغه چې هغه بدبخت او د الله په نسبت ذلیل خلق دی هغه خلق دي چې هغه فاسقان فاجران بدکار خلق دي. او بل روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي اذا كان يوم القيامه کله چې قیامت ورځ راشي امر الله منادي ينادي الله پاک په یو आवाज کوونکی ته आवाज وکي الا واوري دا आवाज کوونکی به आवाज کې دا الله پاک د طرف نه الا واوري اني جعلت نسبا الله پاک فرمایي چې ما نسبونه ګرځولي وو ما یو نسب جوړ کړی وو وجعلت نسبا او تاسو هم یو نسب جوړ کړی وو فجعلت اکرمکم اتقاکم زما د طرف نه تاسو نسب چې دی نه هغه کوم و تاسو په کې ذکر شول دوه قسمه نسبونه یو هغه چې تقواداري یو هغه چې هغه بدبخت دی. الله پاک فرمایي ما هم تاسو کې نسبونه جوړ کړیو چې هغه نسبونه رسو فجعلت اکرمکم اتقاکم ما تاسو لپاره اصل نسب هغه ګرځولې چې تاسو کې عزتمن خلق هغه وو چې هغه تقوادار خلق. فابيتم نو تاسو زمونږ دا مقرر شوي نسب نه هغه انکار وکړو الا ان تقولوا او تاسو دا خبرې وکړئ فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان پلان کې د پلان کې زوی د پلان کې د زوی نه هغه غوره دی ځکه دا هغه نسب چې دی نه هغه اوچت دی هغه پلان کې خاندان والے دی او دا بل پلان کې خاندان والے دی دا پلان کې د پلان کې نه هغه اوچت دی زما مقرر شوی نسب چې دی نه هغه تاسو هیر کو خپل مقرر شوی نسبونه چې دی نه هغه تاسو جوړ کړل یو بل یو الله پاک فرمایي فاليوم ارفع نسبي نن به زما نسب هغه اوچتي مطلب ما چې کوم نسب مقرر کړو چې هغه د تقوا نسب نن به هغه نسب اوچت وي وازع نسبكم او زه به ستاسو هغه نسبونه هغه ښکته کړم. اين المتقون متقیان خلک کوم ځای تقوادار خلک کوم ځای چې کوم خلکو کې تقوا ده دا د الله په نسبت اوچت نسب والا دی او چې بچا کې تقوا نشته دا د الله په نسبت کته نسب والا دی لاندې نسب کمزوري نسب والا دی. اگر کله د دنیوي خلکو په لحاظ باندې د ډیر اوچت خاندان سره ولې تعلق نه ساتي خدا د الله په نسبت د کمزوري خاندان سره تعلق ساتي چې کله په دې تقوا دی. ابو هريره رضی الله عنه بل حدیث کې فرمایي سئل
رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام ته تاسو ورشو ای الناس اکرم علی الله د الله په نسبت د ټول زیات عزتمن خلق کوم قال نبی علیہ السلام فرمایي اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت د ټول عزتمن خلق تقوا دار قالوا خلق ورته وایي چې تاسو کړو ليس عن هذا مسألة دې مبارک کوم تاسو نه کوم څوک تقوا دار دي څوک نه څوک ورته باندې مبارک تاسو نه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم الناس كتاسوي خلق بلحاظ باندې عزتمن خلق کم یو دی دا خدای الله باندې اسمه تقوا ده کتاسوي خلق بلحاظ باندې کم دی هغه اکرم یوسف علیہ السلام دی نبی الله چې د خپل پیغمبر ابن نبی الله د پیغمبر زوی ابن نبی الله نکي هم پیغمبر وو ابن نبی الله د هغه پلار هغه هم پیغمبر وو ابن خلیل الله او د هغه خلیل الله یعنی په خپل پیغمبر پلان پیغمبر نکي پیغمبر بدري سلور پښتنه چې نه هغه د نیکونو چې نه هغه ټول څو پیغمبرانو یوسف علیہ السلام قالوا يفكروا ليس عن هذا المسألة الذي مبارك تقوس قال النبي عليه الصلاة والسلام فعن معادن العرب تسأل نسد عرب الخاندان مبارك تقوس قالوا نعم يفكروا خاندان مبارك تقوس فدي سوء ولدي قال النبي عليه الصلاة والسلام فخياركم في الجاهلية فتاسو سوء جاهلية وروا خياركم في الاسلام نهار الاسلام کې هغه مطلب څه دی پتاسو کې چې څوک په جاهلیت کې خو اخلاق والو خو ویوالو خو تعلقات والو دغه خلک چې کله مسلمانان شو دي د عام مسلمان په نسبت باندې هغه ورخله عثمان رضی الله عنه دا هغه صاحب نور په صاحب کرامو کې د خصوصیت سره د حیا هغه غالب و عثمان رضی الله عنه هغه صحابي دی چې نه په جاهلیت کې چرته زنا کړی دا نه په اسلام کې نه په جاهلیت کې د شراب څکلي دي نه په اسلام کې چې نه هغه شراب څکلي دي د چې څنګه په اسلام کې هغه شریف و د قرنګي په جاهلیت کې هغه شریف نفس د شنو روپړو خلک اکثر معاشره هغه د جاهلیت وا یا خلک مسلمانان شو دا عثمان رضی الله عنه هغه انسان چې د پچاهیت کې عوام شریف نفس نو پتاو چې د اسلام کې ورا هغه خلک چې هغه پچاهیت کې هم خوف وي مالي اضافه فقهو هر کله چې پوښ په اسلام کې او مسلمانان شي دي د دې فضیلت هغه زیات ده خلاصه دا بل حدیث کې رسول الله ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم الله پاک تاسو نه شکل صورت ګوري نيو مالونو ته ګوري ولکه ينظر الى قلوبكم واعمالكم ولا پاک تاسو زړونو ته ګوري او تاسو اعمالکم چې تاسو اعمال لامس دا الله په اسمانه اصل سیس هغه تقوا او یو سره دې دنیوي لحاظ سره خاندان سره اوچت خاندان سره د دنیوي خلکو په لحاظ سره تعلق ساتي او دا غي سره هغه تقوا دار دی الله دې نیک اعمال نور علی د دنیا د الله په نسبت تقوا اصل څه دی د دنیا له خاندانونو د الله پاک سره او سره د پیژندلو لپاره راځي کې اوسره ډېر اوچت خاندان سره تعلق ساتي او چې اعمال هغه زیرو دي چې دا قبر ته راشي نو بیا هغه فرشتي په راکېږي بیا چې دا هغه آخرت کې هغه جهنم او هغه عذابونه هغه مقدر دي دې خاندان څه کوي ورکړه اس په دې ورکړه هغه ورکړه اصل څه بل یو روایت راځي کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شو نو یو صحابي راغی او قبر ته خطاب کړي چې تا ته پته وي تا ته نن څوک راځي تا ته د نبی اسلام لور راځي تا ته د علي رضی الله عنه بیبي راځي تا ته د حسن او حسین مور چې دنه هغه روانه ده هغه قبر نو په دې आवाज راغی زنه د حسب نسب کور یم زه چې دنه هغه د حسب نسب د خاندانونو کور نه یم مال چې څوک راځي زه به هغه کار د هغه سره اعمال شي هغه راوړي د اعمال دغه ځای د عمل دی اخرت دا د عمل ځای دی دا د حسب نسب هغه ځای دی چې هغه کار کړو الته ورته لکه د نوح علیه السلام زوی کنعان نوح علیه السلام ته کشته ته راوړي هغه نه راکېږي هغه هلاک شو دا د مخې اوس د نوح علیه السلام زوی دی او هغه هلاکېږي نوح علیه السلام نشي
ابراهيم عليه السلام د خپل بلار مبارک هغه د الله پاک نه دعا کوي یا الله پاک زما بلار ته بخشش وکړي الله پاک تم به راوړي ابراهيم عليه السلام زمانه باندې مشرک مبارک هغه د مغفرت سوال نه کوي آینده د باندې زمانه د سوال نه کوي ابراهيم عليه السلام بیا توبه واسي د سوال نه کوي ابراهيم عليه السلام بلار مشرک دی او الله پاک منکه هغه مبارک په شرک باندې خاتمه شوه د زمانه دا مبارک دعاګانې مو وړي چې الله پاک په آخرت کې هغه وکړي ابراهيم عليه السلام خپل پلار نشي بچ کولای نوح عليه السلام خپل زوی نشي بچ کولای لوط عليه السلام خپل بیبي نشي بچ کولای چې هغه انها لمن الغابرین هغه د پاتې کېدونکو له قوم سره هلاک شو لوط عليه السلام خپل بیبي بچ کړه چې سره خپل بیبي نشي بچ کولای پلار یو پیغمبر خپل بیبي نشي بچ کولای پلار نشي بچ کولای زوی نشي بچ کولای نو معلومه شولا چې بچ کېدل هغه په تعلق باندې دي بچ کېدل هغه په خاندان باندې دي اصل څه تقواله چې تقوا اختیار کړه چې نیک اعمال وکړه هغه کامیاب دي چې نیک اعمال وکړه